مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مشکات شریف اول جلد راواړه ډېر آسان خطبه به وایو ډېر آسان چې مقصود ته موږ او تاسو ورسې ښکاري درته اما بعدو کې خو تاسو خبرې زده کړې دي او د نحو میر نواله تر اوسه پورې پکې لګیا کنه داس اول چا ویل دی اما پاسل کې سو کوئی انماو سو کوئی ماماو سو کوئی ماماو بیا بعدو کې درې حالت دي دو حالتونو کې دا معرب ده دا او یو حالت کې څه ده دا مبنی ده چې مضاف الیه ذکر نه معرب ذکر وی خو نسیا منسیا معرب او چې مضاف الیه محذوف منوی وی بیا او بیا اصل په بنا کې څه ده سکون ده او دا خو مبنی علی الحرکت ته نو دا ولی دا ټول خبرې چې دي تاسو بیا راځه اما بعد د دین رست مولوی صاحب دا مصنف رحمه الله درې خبرې بیان سو خبرې یو دا د چې چا په سوال کړ چې تا چې تصنیف کاو نو په علم الحدیث کې دی وایي د دې تخصیص دی وایي او تخصیص خو ناروا دی ثوابي والا وایي مون ورشه منو خو تخصیص او مشکات مولانا خو سیب خو تخصیص کړي دی نو دا دی ولې کړي نو دې به ثوابي والا ته جواب کوي یو دویم نمبر کار دا خان چې تخصیص خو دی وکړو د علم الحدیث نو خو مستقل کتاب بدی لیکلو نو مصابیح کې دی ولې خپل علم ته منډه ورکړه نو دې به باعث تدی بیان دوشو دریم نمبر دې بدرته دا بیان کړي چې زما طریقه په مشکات کې څنګه ده پیږي نو دلتا بیان د عادات خپل کوي په مشکات المصابیح کې دا درې خبرې چې درته پوره کی پیږي دې سره به خطبه شي ختم شي لاندې ګور اما با فإن التمسك منګول لګول بهدیه بصیرت در رسول الله مبارک باندې لا یستتبو دان برابری الا بالاقتفاء منگر په اتباع سره لما صدر من مشکاته دا هغه خبر او هغه حدیثو چې د رسول الله مبارک د سینې لوتلی دي والکا د رسول الله مبارک په سیرت به عمل کله کوي چې په حدیثو د علم دا غولنې خبره بیان د تخصیص خبره چې د دې علم تخصیص دی وایي والاعتصام بحبل الله منګول لګول د الله تعالی پر سای چې قران کریم دی لا یتم الا ببیان کشفه نه پوره کیږي مگر په بیان د وضاحت د قران کریم د سنت نبویونه والکه په قران کریم په دل مومن ته ضروری دي کنه ده په قران بکله پويږي چې د رسول الله مبارک حدیث دکې د قران کریم تفسیر خو په حدیث کې ده او د رسول الله مبارک په سیرت بکله عمل کې کله به عمل چې کله د رسول الله مبارک په حدیث باندې ځان پوي والک دو کمال او سو کمال دو کمال یوی براحت الاستحلال
براعت الاستحلال دی ته وي ښا چې په خطبه کې داسې لفظ ذکر کی چې دلالت کوي په مقصود. نو د کتاب نوم مشکات نه ده، من مشکاته وي. د رسول الله مبارک د سینې مثال دا د یو تاخ دی، ساده تاخ نه چې پاغې کې ډیوای نو رڼا یې ډېرې که نه والا که ډیوه چې په دې میدان کې کېدې رڼا یې وي خو کمه او چې تاخ کې کېږي. او دویم نمبر قرآن کریم ته حبل الله وي، دا الله رسای. ولی رسای کې دوه کارې کنه، سړی پې خیږي هم او راکوزیږي پې هم، تعلیم پکې تدلیم پکې نه. نو قرآن کریم کې دوه کمال دي کنه، حجت لک او علیک، یهدی به کثیرا یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. حبل کې دوه کاری کنه، نو قرآن کریم ته حبل الله ولی وای د دې دوه وجه. راځه اوس دویمه خبره خچ علم الحدیث کې د کتاب لیکو، نو مصابیح کې دی ولی علم مزغلو. نو دی وای وکانه کتاب المصابیح الذي غصنفه الامام محيي السنة قامع البدع ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته. الله دې درجه پورته. دعا خشع خلکو ته دعا کې خیره دعا بل ته چې دعا کې نو فائدې ده توخه. رسول الله مبارک فرمایي الله تعالی ملائکه پیدا کړي او دا وی وظیفه ده چې څوک بل ته دعا کوي دا ملائکه دته دعا کوي. نو ته چې بل ته دعا کوي نو ستا دعا به بل د پاره یا قبليږي یا نه، لکه شرایط غواړي. وکمه ملائکه چې تا ته دعا کوي نو دا خو ضرور قبليږي، ځکه الله پیدا کړی د دې لپاره. نو مخکې د دې نه چې چاته د دعا وکړه داغه د حاجت نه به مخکې الله ستا حاجت پوره کوي. چاته دې موټر دعا کړی الله دته موټر تجربه وکړي، هغه ته بلانی ورکړی تا دې درکړي. یا الله دا عالم هغه بلا عالم نه یو ته بحر لا ساحل دیږي پورته شبا دغه بابرا دار سن خبره. نو بل ته دعا کې نو بیا بل کار سکیږي دا سميږي او څوک دعا نه کوي. ها یو خبره یاد ساته، خلک یو بل ته روپۍ ورکړي، منډه وسره کوي، خدمت کوي، خو دعا نه کوي. دعا قدر تکي مشفق پلار او مشفق مور او هغه مخلص مرشد به او نو کته د خلقونه دعاګانې واړې کوي او چې درته وی کړ بیا قبلي هم ګوره. کله دعا والا سړی دې پیدا کړي بیا کار سم دی. راځه نزله مت دعا د کتاب چې اجمع کتاب ډیر اجمع د کتابونو نه صنف فی بابه وازبط او ډیر نږدېو راجمع کون کېو لشواهد الاحاديث د پار د مختلفو احادیث والکا ازبط زکو چې خبره مختصره و. مصابی کې نه د صحابینو نه پکې سندو نه د کتاب حواله و، نو زده کړه آسان نه شو. د اختصار د وجه ازبط وکړه او داسې حدیث پکې او چاته نه وي مختلف احادیث و اوابدها وحشانی حدیث. اوابد او شوارد یو معنی ښه، یعنی هغه حدیث چې ارسو پر سره بلد نو. ولما سلك رضی الله عنه ارکل چې تک کړو الله تعالی دې دن راضي شي. طریق الاختصار وحذف الاسانید
او اسانی دی حذف کړي نو تکلم فيه بعض النقاد بعض ناقدانو چې کراو بیکار حدیث معلومول او په کې خبري شروع و چې دای د ځان نه ویلې دای د ځان خود نقاد اعتراض بے ځای او خان ولی وان كان نقله اگر کا نقل د محی سنت نقل چا کړو ضمیر محی سنت راځي اگر کا نقل د محی سنت وانه من الثقات او دا محی سنت چانو ثقاتونو نو نقل د کل اسناد پسند چاو والکا د ثقه خبره کل اسناد نه ایږي کله چې سړی قوي او خبره هم قوي او چې سړی کمزوري نو محسن قوي سړی او ثقه نو د نقل دا سیو لکه اسناد باندې مونږ او تاسو مالک دا خبره چا کړی فلانی شیخ صاحب عربن بیا سړی غلی شي زه چا کړی اگر کبي دلیل نه ولیکن چا غسړی نوم دې ذکر کو نو نقل من الثقات کل اسناد ها وی د دې خبره دا عیب لګول څنګه غلطو چې دا خود ثقاتونو او د ثقاتونو نقل کل اسناد وان كان نقله اگر کا نقل د محی سنت وانه من الثقات او دا د ثقاتونو نقل د دې محی سنت پسند چاو کل اسناد ولكن ليس ما فيه اعلام كالاغفال لیکن یو خبره ده کوم شي چې علامه وي هغه پشان دا غیدې چې علامه پې نه خو نه نو خداوه چې سند هوې فاستخرت الله طلب د خیر مو کو د الله تعالی نه پیږي حدیث کې راغلی دی ما خاب من استخار ولا ندم من استشار اغه څوک نا مراد شوه نه چې چا استخاره کړي او اغه څوک پیمانه شوه نه چې چا مشوره کړي دا استخاره مې وکړه واستوفقت منه او طلب د توفیق مې وکړه الله تعالی فاعلمت ما اغفله زپوشم پاغه باندې یا فعلمت زپوشم پاغه باندې ما اغفله چې د پرېخو یا فاعلمت ما نخو لګولا فاغه زې چې د سکړو به نخ پرېخو فاوضعت نكيم خود كل حديث منه هر حدیث ته مصابيح في مقر بخبل ځای کې تغییر او تبديل لانا وست كما رواه الائمه المتقنون څنګه چې د دې روایت کړو مضبوطو کلکو ائمه وثقات الراسخون او غا وثقات الراسخون او غا ثقو راسخون مضبوط مثل ابي عبد الله ده کنیه ده محمد ابن اسماعیل البخاری نوم محمد ده د پلار نوم اسماعیل ده د بخارا ده ما ته ګوره ابن کې بدرته او قاعده و په ابن کې دریو خبرو ته فکر کوي سو خبرې یو چې ابن واقع شي پما بین د عالمینو نا ابن چې واقع شي پما بین د اسمینو کې نو خبر ازین کې ساتي داول د پار صفتی د دویم د پار مضاف اوس خدانه اول د پار صفت دلته ګورا مثلو مضاف ته ابي مجرور ده پیا سره د قسمه ستم مکم کرا دي ٹھیک شو بیا ابي مضاف ته عبد الله ام مجرور محمد بدل دے د چان یا عطف بیان دے د پار د ابي عبد الله نو خدا مجرور اوس دا ابن صفت د پار د محمدی نو د صفت او د موصوف اعراب خو وي نو دا به مسکی مجرور وکي خو مضاف به کې د اسماعیل د پار اول د پار صفت دیم د پار څه مضاف و اسماعیل خو غیر منصرف نو ځکه مزور او د اخره کې البخاری صفاتونه چې څومره اخره کې راځي دا
دا صفت د پار د اول اسم چې محمد ده اول خو مجرور دا مجرور نو ابن کې یو خبره ده چې د ما قبل د پار صفت ما بعد د پار مضاف یو دویم نمبر کله چې ابن واقع شي په مابین د علمین متناسلین کې علمین متناسلین په پلار او د زوی په منځ کې راشي پلا نو التب حمزه تر نساقتیږي ما قبل سره به وصل کې محمد ابن اسماعیل ازمون طالبان بن وای محمد بن اسماعیل دا خو هیڅ نه څنګه بوای محمد ابن اسماعیل نو حمزه بترین لري کې ها چې علامین متناسلینو کې راشي یو خبره ده کله کرخه پاول کرا اوس محمد د دې کرخه به اختراع پیږي او ابن د دې کرخه سر ترار نو بیا په کې دغلی کې ها بیا په کې حمزه لیکي اگر کده علامین متناسلین په منځ کې خو د سطر پاول کې چې راشي بیا به حمزه لیکل شي پیږي دو خبرې شوې دریم ک ابن واقع شو خو په مابین د علامین متناسلین کې نو پلار او د زوی په منځ کې نو لکه ګوره عبد الله ابن مالک ابن بحینا مالک ابن دلته ګوره عبد الله ابن مالک دا ابن د عبد الله او د مالک په منځ کې واقع شو خدا پلار او زوی دي خو مالک ابن بحینا د بحینا او د مالک په منځ کې ابن واقع دی خدا پلار او زوی نه دي ګوره دا خزو میړ دي بحینا د عبد الله مور او مالک څوک دی دا پلار دی نو دا ابن علامین مس کې واقع دی خو پلار او زوی نه دی خو خزو میړ دي مالته حمزه لیکي پیږي کنه عبد الله ابن ابي ابن سلول نو عبد الله د ابي په منځ کې چې کوم ابن دلته به حمزه نه لیکي ځکه پلار او زوی دي خو د ابي او د سلول په منځ کې به لیکي ځکه دا خزو میړ پلار او زوی دي دا درې خبرې اساس وابي الحسن مسلم بن حجاج القشيري وابي عبد الله مالك بن انس الاصبحي وابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي وابي عبد الله احمد بن ذكر غير منصرف احمد بن محمد بن حنبل الشيباني وابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني وابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي وابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه قزويني وابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابي الحسن علي بن عمر الدارقطني وابي بكر احمد بن حسين البيهقي وابي الحسين رزين بن معاويه العبدري وغيرهم وقليل ما د دوی نه غیر ډېر کم دا ما زائده د پر تاکید د قليل دی وی واني اسعادات بیان دو خبر ختم شوي ها ولد تخصيص علم الحديث کا او ولد تخصيص د مصابيح کا او سعادات بیان تا توي واني طالب جان زو اذا نسبت الحديث اليه چکل ما نسبت د حدیثو کو دی علماء او ائمه د حدیث تا دا سلوی خلق دے کہ انی اسندت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدل کما رسول الله مبارک ته چې د دې اسناد کړي لانهم قد فرغوا منه زکه چې دوی فارغ شوی د اسناد نه واغنونا عنه او منګي به پروا کړیو د دې اسناد نه
اسناد خو پیژنې بیان او سند ته وایي. وسرت الكتب والابواب او راو می وړه کې می خودل کتابونه او بابونه کما سردها څنګه چې یو محی سنت وقت فیت اسره ما می اتباع کو د نخو فيها پدې کې وقسمت كل باب او كل باب تقسیم می که هر باب غالبا اکثر على فصول ثلاثه پدریو فصلونو دا کې د ابو تبارک وتعالى اول د دریو فصلونو ما اخرجه الشيخان چې بخاری او مسلم ذکر کړي او احدهما او وقت فیت بهما په اول فصل کې ممدی باندې اکتفا کړی ده. وان اشترك فيه الغیر اگر که په دې حدیث کې نور علماء شرکت کړي او ما د دوی باندې اکتفا کړی ده ولی لعلو درجه امام د وجد پورتروالي د درجه د دوړ فر روایت. وثانیه ما دویم نمبر فصل کې ما اورده غیرهما اغه حدیث راوړم چې راوړي پاکي غیر د بخاری او د مسلم من الائمه المذکورین. او ثالثها او پدریم فصل کې مشتمل علی معنى الباب چې کوم مشتمل په معنا د چا باندې د باب باندې من ملحقات المناسبه د ملحقات مناسبه مع محافظه على الشريطه ما چې کوم شرط لګاول چې صحابي نوم عالم تخریج به روباسم اق شرطونو سره سره به د دریم فصل کې ما دا کار وان كان ماسورا للسلف والخلف اگر کنه نقل شوی د سلف او د خلف نو د صحابي قولم په دریم فصل کې ذکر کوم د تابعین ذکر کوم ها د یو امام ذکر کوم دریم فصل کې ز آزاد ثم پستاغین تا ته وای انک تچی طالبا ان فقط حدیثا کتا ورک یو حدیث فی باب په یو باب مصابیح د سراو چې هغه سره د مشکاتو کته نو مصابیح کې حدیثو خو په مشکات کې نو کدا سکار دې پیدا نو خپکیګه ما فذلک عن تقریر اسقطو دا د تکرار په وجه ګرځولای دا حدیث په بل باب کې راغله ده د مصابیح په دوه ځایونو کې راغله نو یو نه ملری کو بلکې مې پرې رازا وان وجدت اخر بعضه متروکا على اختصاری او کتا یو بل حدیث پیدا چې اغا سو مصابیح کی پورا خو مشکات کی وړو کې مختصر یو او مضموما الیه حدیثا او مضموما الیه تمامه یا په مصابیح کې مختصر خو مشکات کې د پیدا کچ سو پورا مصابیح کې پورا مشکات کې مختصر او په مشکات کې مختصر او مصابیح کې سو پورا کدا اختلاف د پیدا کو نفعن داعی اهتمام نو د وجد یو باعث اهتمامنا اترکوه زاغ اوگد حدیث پریدم مختصر ذکر کو مختصر سر باقی ایسا پیوس کو نو داغ دا داعی پوجه دا کار سوشو دو کار سوشو دعا چې د مصابیح او د مشکات په منځ کې اختلاف دریم وورا وان عصرت او کتات اطلاع درکړ شو علی اختلاف فی الفصلین په اختلاف په اولنی دو فصلونو کې من ذکر غیر الشیخین فی الاول چې اول فصل کې غیر د شیخانو حدیث ذکر ما خو وی چې اول فصل کې بس ذکر کو د بخاری او د مسلم خو تا په مشکات کې پیدا کړ چې اول فصل کې بغیر د بخاری او د مسلم نه د نور ائمه حدیث ذکر کړ و ذکرهما فی الثانی او په دویم فصل کې خماوی بخاری او مسلم بل ذکر کوم او تا په کې پیدا کړ چې دویم فصل کې د بخاری روایت ته نو هغه وجه داوا چې فعلم پوښا انی زچیم بعد تتبعی پس تلاش زمانہ کتابی الجمع بین صحیح وان رأيت اختلافا سلورم کدی ولید اختلاف فی نفس الحدیث په نفس حدیث کې متن کې چې مصابی کی یو متن ودل تبل متن ده فذلک من تشعب طرق الاحاديث دا د زیاتوالی د طرق د احادیث نه ده
اے مصابیح والا یو سند والا متن ذکر کړي ما د بل ذکر کړي ولعلی او کې دې شزو ما طلعت على تلك الروایت ما ته خبر نه راکړه شی په دغه روایت التي سلكها الشيخ رضی الله عنه پینزم وقلیلا ما تجد ډیر هغه چې ته پیدا کړي اقول چې زبویم ما وجدت هذه الروایه ما نه پیدا کړی دا روایت فی کتب الاصول دا بڑی ډیر کم وایم او وجدت خلافها فيها یا بزویم چې ما پیدا ک خلاف دا غي پاره ان کم خبر دا ډیر کم خو کما کړي وا او بیا تا پیدا ما ویلو چې ما وجدت هذه روایت فی الاصول خو تا پیدا کړ فاذا وقفت عليه چې کله تا خبر شو پاغي چې په اصول کې حدیث وو او ما ویلو چې ما وجدت فنسب القصور الي نو ته یو کار وکا نسبت د قصور ما تا وکا لقله الدرايه د وجد کموالي د علم زمان لا الى جناب الشيخ نه جناب الشيخ تا رفع الله قدره في الدارين حاشا لله من ذلك لریواله د الله تعالی تا د دینا چې الله تعالی نسبت د قصور کی محی سنتا محی سنت دومره لوی سړی دی او په الله دومره ګران دی چې الله ورته نسبت د قصور نه کوي نو تاسو کې چې نسبت د قصور هغه ته کوي یا زسو کې چې نسبت د قصور هغه ته رحم الله او رحم دیو کہ اللہ تعالی من پاغا چا بانے اذا وقف على ذلك چې کله دې خبر شي پدې چې ما ویلو چې ما وجدت هذه الروایت او د پیدا کدا روایت نبهنا علی چې خبر را کې مونږ ته پاغه وارشدنا طریق الصواب او خې مونږ ته لار الصواب ولم اعلو زد ما کوتاینه د کړي جهدن د کوشش فی التنقیر والتفتیش په تنقیر او چا کې په تفتیش کې تنقیر اصل کې شرک شکونګا وي پزمکا کې تلاش کوي کنه د تفتیش او تنقیر یو ما کوتاین د کړي د کوشش په تنقیر او تفتیش کې به قتل لوس او طاقت او نقلت ذلك الاختلاف ما د اختلاف ذکر کړي کما وجدت وما اشار الیه رضی الله عنه او چې کوم اشاره کړي ودی ته مصنف محی سننا من غریب یو حدیث ته غریب ویلو او ضعیف او غیرهما نو بیانت وجه غالبا اکثر می داغه وجه بیان کړي وما لم يشر الیه او هغه چې محی سننا ورته اشاره نه وکړي مما فی الاصول دا غنه چې په اصول ما ته ګوره حدیث په ترمذی کې او ابو داود کې ولته ورته اشاره شوی و چې حسن دې صحیح دې غریب دې خو محی سننا ورته نه کړي اصول کی اشاره وا خود د کتاب کې نو ما دا سکارو کو فقط قفیته ما د اتباع کړه فی ترکه پتر الا فی مواضع الغرض سزینه د سیدی چې محی سنت ورته اشاره نه کړي خو ما ورته وکړه د وجه شانه دغه او غرض رد احناف رد پسند یو صحیح حدیث به دې ورته ضعیف ځکه چې زموږ استاد امنګ سره ماشاءالله انصاف کړي مشکات مولانا بیگی زرت یو ځای خیر زمون مستدل به بخاری شریف کې می بیهقی کې باندې دی به بیهقی ذکر کړ بخاری باندې ذکر کړ وی چې دې ته خاصم پته نه لګي هم ته پته لګي موږ دا حدیث په بخاری کې او تا دا چل ولې کړ یو حدیث به زمون مستدل صحیح قوی وي او دی به په بمبارو کې پیږي بی باون به استعمال موږ ورو دا کار نه کوي دا دغه یو غرض د وجه نوې دا کار نه کړ راځه وربما تجد مواضع مهملتا اتم ډیر کرته به پیدا کې ډیر کم کرته به پیدا کې یو زوینا مهملتا مهمل چاغه کې به بیان د تخریج نوي وذالک او دا کار مې ذکر کړ حيث لم اطلع على راوی ما ته اطلاع نه ملو د دې پراوی باندې فترکت البیاض التمز زي سپره خده التم مولی سے زي سپین پرې خده ها تاسو سره دیم جلسه راوړ 200 سفر راوړ 200 کاری دت
ستا به کار ونه کړي دغه کې 200 والکه غلط ذهن راغی 200 د دویم جلد اسون تو ګور 200 کوم پیدا نه شته پکې سپین ځای کنه امنس ګل تخکاری شته کنه ها نشته 200 سلور سواویا زه په صفحه کې بلل سلور سواویا دا ګوره ها قد وساط يوم ذن اقرب من الناس من يدي هذه الى راسك رواه کاری درتا اور مکمل سپیس ها هنا بیان في الاصل او الحق في الحاشيه ابو داود واسناد حسن ورواه الحاكم في صحيح مرقات دقه زینو بتنا پیدا کیا رازا وربما ډېر کم کرتا تجد مواضع مهملة وذلك حيث لم تطلع على راوي فتركت فإن عصرت عليه كتاب اطلاعات په ملاو شو نو الحقه به توسك وربانه حواله ورکا احسن الله جزاء وسميت الكتاب بمشكات المصابيح مصابیح میرا واغ ستاخ کے میں کیے ہو جو سمرناو کی مخ کے مثال دا سے لکا عام دا بکچ او اس کو پتاخ کی کیے ہو واسأل اللہ سوال کم دا اللہ التوفیق والعان والہدایہ والسیان وتيسيرا ما مقصود اسانتيا دا چیزیں قسکم وان فعنا وما تنفر في الحياه وبعد الممات واستمرنا وجميع المسلمين والمسلمات حسبي الله ونعم الوكيل کافی دے مال الله کارون برابر اور دی باندې هغه مشهور اعتراض دی چې عتب د انشاء اغله پچا خبر دغه کې مله کړه د جان اول تمدری جواب ذکر یو جواب دا دی چې حسبي دا خبریه ده خو لفظاً خو امانن صدا انشائیه ده کار برابر ده نمبر 2 دا نعم الوکیل خبریه ده مقول فی حقه نعم الوکیل رازا اولا حول ولا قوة الا بالله عزیز الحکیم حکیم چاہتا وئی حکیم اغیتا وئی چدا حکیم اغا چاہتا ہوئی چھ دا سے عمل کئی پیگی اغا عامل تاوئی چھ دا اغا دا عمل دا پار عاقبت محمودی دا نیر نش حکیم چاہتا ہوئی چھ دا اغا دا عمل دا پار عاقبت محمودی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم